عائشہ مبارک فرمائی اولنې لسو شپو کې بم محبوب علیہ السلام مبارک ډیر عبادت کا، په منځنۍ لسو شپو کې بم حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ډیر عبادت کا. خو عائشہ مبارک فرمائی چې اخرنۍ لس ورځې چون کې پاغي کې د لیلۃ القدر شپه ده، وی چې حضور مبارک به همیانا یو پټای به د غملا نه توکړه، یعنی املا مونږ تاسو یو کنه چې املا وتړه، حضور مبارک به وی چې عبادت ته د خپل املا وتړله او خپل بیبیانو ته به یو وی چې دغه لس شپې ز په خصوصي توګه باندې الٰه العالمین لور کول غواړم. سبحان الله. بس حضور مبارک به اعتکاف کې کېناست، بالکل یې نه پرې خودای حتی یتوفاه الله، تر دې پورې چې حضور مبارک دنیا نه لاړ الٰه العالمین په طرف باندې. هر کال پیغمبر علیہ السلام اعتکاف ته ناست او په دغه اعتکاف کې ډېرې فائدې دي، ډېرې فائدې وخت کمای دی. یو فائده چې پکې کومه ده کنه یو هغه دا ده چې معتکف ته د لیلۃ القدر د شپې فضیلت خامخا ملاوږي. سبحان الله. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. الله فرمائی تد سے پوئیگی پا لیلۃ القدر د شپې په ثواب باندې. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. الله فرمائی دومره ثواب د عبادت دی په دغه شپه باندې چې چا وکړه 2 رکعات د ولینی چې هغه عبادت رب می فرمائی ما ته د زرو میاشتو د عبادت نه زیات غوړه دی. نو په اعتکاف کې ټولو نه لویه فایده چې کومه ده معتکف دپاره هغه دا ده چې د دغې شپې د لیلۃ القدر د شپې فضیلت که ما او تا په خوبونو کې یو که راته میلاوږي او که نه میلاوږي معتکف انسان ته خامخا میلاوږي، ځکه چې هغه جومات کې پروت هم دې دپاره دی چې هغه په هره شپه باندې د الٰه العالمین څه وکړه عبادت وکړه. نو که 2 رکعاته هم څه وکړه عبادت وکړه او دا شپه د لیلۃ القدر شپه وه، نو دا 2 رکعاته عبادت الٰه العالمین ته څه د 580 کالو عبادت نه زیات بهتر شو. څومره لویه خبره. ځکه حضور مبارک فرمایي چې تاسو لیلۃ القدر شپه په اخرنۍ عشره کې ولټوئ او په اخرنۍ عشره کې راته اسانه کړې ده په تاک شپو کې ولټوئ. 20 23 25 شپه او 29 او 29 ګوره 15 شپې دي. نو کم از کم که اعتکاف ته څوک کینی دا خو ډېره لویه خبره ده، عظیمه خبره ده چې خدای پاک ته د بستره په هغه کور کې واچوله او ملا ده وتړله عبادت ته. خو که چا مصروفیتي یا څه خبرې اعتکاف ته کینني بیماری څه تکلیفي، نو کم از کم په دغو 15 شپو باندې د عبادت اهتمام پکار دی. یو 2 رکعاته د صلات تراویح نه علاوه ورته یا مخه د هغې نه علاوه سحرې ته چې راکینې سحرې په ټیم کې یو 2 رکعاته تهجد وکړه، یو 4 رکعاته هر شپه 2 رکعاته 4 رکعاته. یو شپه خو به د لیلۃ القدر شپه یي کنه ستا د عبادت به د 2 رکعاتو الٰه العالمین ته د 4 کلونه زیات قبول او منظور. او زما ستا عمرونه څو دي؟ حضور مبارک فرمایي چې زما د امت عمر به د 50 نه شپېتو په منځ کې دا عمر وي بس 60 کاله او 15 کاله، او په دغه یو شپه 2 رکعاتو په عبادت باندې 4 کالو عبادت ثواب راته ملاوي. نو کم از کم یو په دغه 15 شپو باندې خو کم از کم چې انسان یو 2 رکعاته خامخا نفل وکړه تهجد وکړه. نو دا کوشش وکړئ خامخا د اخیری عشره د بیګاله به انشاءالله شروع کیږي، خصوصا په دغه مسجد کې چې کوم کسان اعتکاف تکینی هغوی دپاره هم زه دا یو پیغام ورکوم او ورال چې په جوماتونو کې په هر ځای کې څوک اعتکاف ته ناست دي. نو اعتکاف ناسته څنګه چې مارته وي دا عبادت دپاره ناسته ده، دا تلاوت دپاره ناسته ده، دا ذکر او اذکار دپاره ناسته ده، دا د خیر ښېګړې دپاره ناسته ده، دا د الله قربت د الله نزدېکت حاصلولو دپاره ناسته ده. خدا را په دې کې زیات خوب هم مه کړئ، خبرې خو پرېږدئ، زیات خوب هم پکې نه دی پکار. نورې خبرې ګپې شپې موبایل یوز کول استعمالول که دا اراده مي نو بیا مه کښېنئ، او که موبایل بندول هم اراده یي دا ډېره لویه فتنه ده، دا ډېر یو منحوس او یو خبیث چیز دی چې موږ او تاسو له مغرب په لاسونو کې راکړی دی. زما او ستا بیړۍ یې په هغې باندې غرقه کړه، د زما او ستا ښایسته شپې او ورځې یې په هغې باندې تباه او برباد کړې. په هر ځای کې موږ سره دا مرداري که بیا د خبرو دپاره خامخا ستا ضرورت وي چې کور ته کال کړې یا روټۍ موټۍ هغې دپاره ساده موبایل ځان سره وساته.
صرف د کال د پاره یو ساده موبایل کې سیم واچوه بس هغه ستاسو لپاره کافی دی که مثال څه ضرورت تی راشي څه خبره دی راشي چې ستاسو لپاره بچی څوک مسجد لا راځي دا غټه فتنه چې کومه د پیژنې دا غټه فتنه د بدن سره جمعات لا نه راوړي او عبادت وکوي اسه پاسې دل وتل دینه بمزان ساتي الٰه العالمین دا مونږ له اعتکاف توفیق امراکا او کو اعتکاف نه خصوصا د دغه پنځو د طاق د شپو چې پاغي کې ليله القدر شپه ده الٰه العالمین دا مونږ لا په دغه شپو کې د عبادت توفیق راکا